نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع رواه البخاري ومسلم وفي رواية مسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر دوکه دینه کی تاسو سره ژوند د دنیا دوکه دینه کی تاسو سره په الله باندې دوکه‌باز شیطان سورۃ لقمان آیت نمبر 33 نبی علیہ السلام فرمایي چې دنیا د آخرت په مقابله کې د سیدا لکه سړی چې خپل غوته په سمندر کې ډوبه کی او به واپس کې چې څومره پسې دا وبن ختی دي دا دنیا دا او دا سمندر آخرت ته او بیا فرمایي چې دنیا د مؤمن د پاره یو جیلخانه ده او د کافر د پاره د یو جنت. اوس دنیا کې فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. انسان چې په دنیا کې بربادیږي نو د هغې دپاره دو اسباب دي، یو دا دنیا او د دنیا دا ژوند او یو شیطان. لکه دنیا چې سړی په خپل اختیار باندې کی د دې ګټل، د دې خرچ کول، د دې راغونډول، د دې استعمالول، نو دا دنیا انسان بربادوي. دا دنیا د انسان د بربادۍ دپاره لوی سبب دی. او دویم نمبر چې شیطان دی، د شیطان اوري نو هغه دی دوکه باز، همیشه به تا دوکه کوي. بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې د دنیا او د آخرت مثال پیش کوي. عربي زبان کې چې کله یو شی لا متناهي وي او ختمیږي نو د هغې مثال د سمندر سره پیش کوي. د پلانکي سخاوت د سمندر په شانتې دی، د پلانکي علم دا سمندر په شانتې دی. نو دا سمندر مثال چې دی نو دا داسې نه چې ته وایې چې لکه سمندر خو هم ختمیږي نو آخرت به بیا ختمیږي، نه. دا د لا متناهي دپاره او د یو انتها دپاره او د مبالغې دپاره دا یو مثال پیش کوي. نبی علیہ السلام وایي د دنیا مقابله په آخرت په مقابله کې داسې دی لکه یو سړی د خپله کچه ګوته سمندر کې ډوبه کی او بیا راوباسي او دې ته وګوري چې په دې پورې څومره اوبه نښتې دي. نو دا دنیا ده او دا سمندر هغه آخرت دی. او بیا فرمایي نبی علیہ السلام چې د دنیا د مؤمن او د کافر سره تعلق څنګه تعلق دی. هغه ذاکر نایک ناکس تپوس کړی زه مرتد شوی یم، یو هلک دی تعلیم یافته، تاسو به کیدای شي اورېدلي، او ورته وایي چې زه مرتد شوی یم نو چې په اسلام کې وم نو ډېر زیات پریشانه وم او ټول مشکلات او تنګیانې وې، خو چې کله ما اسلام پرېښی دی او زه د لا دینه بې دینه شوی یم، زما مذهب نه منم، او د هغه ورځ دومره خوشحاله یم، هم خوشحاله یم او مال زیات دی، هر څه برابر دي. نو هغه ډېر ښایسته جواب ورکړی، دا خو تا ډېره ښایسته خبره وکړل چې ولې؟ وایي چې زما د پیغمبر 1500 کاله پس خبره یقیني ثابته شوه او په تا باندې ښکاره شوه چې 1500 سال مخکې نبی علیہ السلام دا خبره کړې چې دنیا هو سجن المؤمن و جنت الکافر، چې دنیا چې کومه دی دا د مؤمن دپاره یو جیلخانه ده
او د کافر دپاره دا یو جنت دی، جنت. نو دا خو ډېر ټیک خبره وشوه چې پیغمبر 1500 کاله مخکې خبره کړې وه او هغه تا کې ښکاره شوه. اگر که ته به خفه یې وسم، خو جیلخاني مطلب دا دی چې مسلمان ژوند تېروي نو دی به د قانون تحت تېروي. الله ته به ګوري، رسول ته به ګوري، قرآن ته به ګوري، سنت ته به ګوري. دا نه چېرې دې څه کوي نو دی به قرآن او سنت یې څه شا باندې غورځولی. مؤمن دې ته وایي. جیلخاني مطلب هم دا دی چې دی په جیل کې یو سړی ژوند تېروي نو هغه د قانون د جیل تحت تېروي. او چې کله به د جیل کې دی د قانون تحت او قانون مطابق ژوند نه تېروي نو هغه ته سزا میلاویږي، عذاب پې راځي. نو مومنو په دنیا کې ژوند تېروي نو د قانون تحت په تېروي. واقعي خبره هم دا د هر قانون تحت زندگی تېرول جیل وي. او په جنت کې چې کوم دی نو تا باندې څه قانون به نافظ نه وي، هغه ستا خپل کار دی. خو لیکن الله تعالی د انسان تصور هلته داسې جوړ کړی وي چې هغه د اصلاح تصور وي. لکه یو جنتي جنت ته داخل شي نو د هغه دپاره هېڅ قانون نشته. ولهم ما تشتهي انفسهم، څه غواړې ته ته به میلاویږي. په دنیا کې ته داسې نه وایي ته څه غواړې ته ته به میلاویږي. هلته چې ته څه کوې تا ته به میلاویږي. ستاسو سوچ او فکر راځي ته. خو لیکن الله تعالی د جنتي جوړ کړی داسې وي چې دا اندرونو تصور دی پاک جوړ کړی. پاکي ګنده تصوري نه، بغاوت نه وي، کینه نه وي. ځکه دا خو خوشي صفتونه دي که نه. د ښه انسان دپاره ښه صفتونه پکاري او د غلط انسان دپاره غلط تصور دی، سوچونه وي. نو جنت ته چې کوم خلک تللی نو د هغوی سوچونه فکرونه به الله تعالی دومره پاک کړي وي، دننه اندروني لحاظ سره دومره ستره وي چې د ګندګۍ سوچ په پکې د سر نه راځي نه، د کینې، د بغض، د حسد دا سوچ په نه راځي. نا ورته ویله چې دا خو ډېره ښه خبره وشوه چې 1500 سال بعد د نبي علیه السلام خبره په تا کې ښکاره شوه چې نبي علیه السلام وایي چې دنیا د مؤمن دپاره جیلخانه ده او د کافر دپاره یو آزاده زندگی ده چې پابندیان یې پکې نشته دی، نه د چا قانون مني او نه د قانون تحت زندگی تېروي. او مؤمن به د قانون تحت زندگی تېروي. دا به پیژني د هر چا حقوق په پیژني، د خپل پلار او مور حقوق په پیژني، نو د زوی د لور حقوق هم پیژني، د ښځې حقوق په پیژني، نو ښځه به خاوند حقوق هم پیژني. د دې حقوقو نه چې خبره ختمه شوه نو انسان زندگی د ځناور په شانتې شوه. دا به زندگی څه شوه؟ دا د ځناورو زندگی شو. نو د دې زندگی به څه وي؟ دا به د یو قانون تحت وي. او چې قانون دې لرې شو نو دې ته بیا د ځناورو زندگی وایي، دې ته بیا د ډنګرو زندگی وایي. دا شیطاني زندگی ده. نو ځکه نبي علیه السلام فرمایل چې دنیا کې د مؤمن صفت ژوند تېرول څنګه دي؟ داسې دي الدنیا و سجن المؤمن و جنت الکافر. او دا د کافر دپاره څه ده؟ یو جنت دی. او بیا رسول الله فرمایي دا دنیا ښه شی دی خو چې حلاله وي، او چې کله حلاله نه وي نو بیا ښه شی نه دی. الله تعالی به دنیا کې مونږ ته هغې دنیادار مثال پیش کړی دی چې هغه دنیا ته معبود ویلی و. نو د هغې دنیادار په باره کې چې کوم خلک د دنیا شوقین و که نه، نو وروسته م هغوی ویله چې شکر دی چې د په شانتې نه یو. هغې نوم دی قارون. قارون ته الله تعالی بې انتها مال ورکړی، خو لیکن د هغه په مال کې او د مال په ګټلو خرچ کولو کې قانون نه و. د الله قانون یې پکې نه منو. نو هغه خلک چې کومه دنیادارو نو هغوی د هغه مال طرف ته ډېر زیات شوق او ذوق و کاش چې د قارون د مال په شان دي زما مال وی. لیکن چې کله سبا قارون غرق شو نو بیا هغه دنیادار او دنیا یې چې خوښه وه او دنیا یې شوق او ذوق و، نو هغوی هم د قارون نه انکار وکړو چې شکر دی د قارون په شان مال له سره نه دی. یعنی کم خلک چې هغه په دې دنیا کې د قانون تحت مال نه ګټي او نه خرچ کوي او خپل ځان چې کوم دی نو په دې کې بالکل کلاو او پراخه ګڼي او د قانون یو نظام پکې نه مني، نو ډېر خلک وایي چې کاش زما د دې په شانتې وی قانون وی. لکه دې بس مثال پیش کړو چې فرض کړه یو ډمه ده او ډېر ځان یې سنبال کړی دی او ډېر زیات خلک یې پروټوکول کوي که نه، ځکه چې کله په ځوانۍ کې نو بیا خو ټوله دنیا چې کومه دی ورته ولاړه او خلک یې قدر کوي، عزت یې کوي. خو چې کله هغه د خپل
ډول سینګار نه پرېوځي نو څوک ته بیا ګیام نه اچوي اب خپل ژوند باندې بیا جاړي. دغه مثال زمونږ هم دی په دنیا کې که مونږ فرض که خپله زندګي داسې تېرو نو په آخرت کې به زمونږ مثال هم د دغې ډم وي چې د هغوی هغه هر څه ختم شي، حسن یې ختم شي، جمال یې ختم شي، کمال یې ختم شي، او دا چې څه کول هغه نه شي کولی. نو په دې دنیا کې هغه ستومان وي د هغوی آخري ارمان. تاسو ته پته ده د هر ګناهګار آخري ارمان د هغه د خولې نه راوځي. د هره ګناه او د ګناهګار آخري ارمان هله چې کله د هغه طاقتونه مفلوج شي نو هغه څه وایي؟ وایي کاش چې زه یو بیکاره انسان وی خو زه ګناهګار نه وی، زه غلط نه وی، ما دا کارونه نه وی کړي، زه فاسق او فاجر نه وی، زه باغي او ظالم نه وی، زه سودخور او حرامخور نه وی. دا د آخري ګورې که په زباني قال سره په جبي سره ونه وایي نو زباني حال سره دا خبره کوي. او تاسو ته پته ده چې کله سړي ته دا پریشنې کېږي یا د مرګ د اسباب شروع شي دته خپل نیکي مخې ته نه ودرېږي، دته خپل هغه کرتوتونه مخې ته ورځېږي چې هغه د بغاوتو د الله د پریشانۍ او د رسول د پریشانۍ هغه خبرې ټولې مخې ته دته ودرېږي او دی بیا په دغه ځای کې افسوس کوي، خو هغه افسوس په کار نه راځي. دی ارمان کوي کاش چې ما داسې کړي وي. نو که فرض که په دنیا کې مونږ داسې زندګي تېرو نو مثال به هم د دغې ډمې وي چې هغه بیا کله ګیر شي که نه نو بیا وایي چې کاش زه داسې نه وی، زه یو ډېره غریبه وی، پردناکه وی، خاوند مې وی، یو ورکوټی کور مې وی، په کور کې دننه ناسته وی. نو زموږ هم داسې چې په آخرت کې بیا به د ارمان کوي کاش زه داسې نه وی، چېرې زه په دنیا کې خو مالوال وم، په دنیا کې چې کومه دی نو زما ډېره ښه زندګي وه او خلکو راته ډېر پروټوکول لګولو او ډېر اوچت چې کومه دی زندګي مې وه. خو لیکن نن په آخرت کې زما دا حال دی نو افسوس چې زه د بلال په شانتې وی او زه چې کومه دی د یو غریب مسکین چې کومه دی صهیب په شانتې وی او زه د پلانکي تقوادار ایماندار په شانتې وی او ما د دنیا دردونو سره ژوند تېر کړی وی د امتحاناتو سره، خو داسې پراخه زندګي مې نه وی تېره کړې. ولیکن دا خبره خو په هغه وخت کې کېږي چې هغه وخت مونږ ته مخې ته دی نه. اوس خو مونږ ظاهر ته ګورو، ظاهر کې چې کوم شی مونږ ته کامیابۍ ښکاري چې خلک ټول په هغې پسې ورپسې دي. اگر که د ضمیر دې مجبوره کړی د ته وایي چې ګوره دا کار مه کوه دا غلط دی، خو لیکن بیا هم کوي. کله چې هغه میدان راشي پای کې به څوک د چا په کار نه راځي. انسان دپاره به هغه څه په کار راځي چې کوم څه د الله دپاره کړي. هر څه چې کوئ د الله دپاره کوئ، چا سره تعلق ساتئ د الله دپاره، صله رحمي ساتئ د الله دپاره، عبادت کوئ د الله دپاره، صدقې کوئ د الله دپاره، خرچه کوئ د الله د رضا دپاره. دا کارونه په کار راځي، نور باقي څه په کار نه راځي. په خپلو بچو باندې خرچه کوئ نو په دې وجه کوئ چې په ما باندې فرض ده، دا هم صدقه ده. نبی علیه السلام فرمایي که نه سړی خپلې ښځې له روټۍ راوړي که نه نو هغه په ناشنا الفاظو باندې نبی علیه السلام هغه جمله ویلې ده چې یو سړی د خپلې ښځې خولې ته نوڼۍ ور اوچته کړي، نوڼۍ نو ورته ویل د الله رسول ویل دا هم ثواب دی، ویل بالکل دا هم صدقه ده، ځکه دا په تا باندې فرض دی، دا خو فرض صدقه ده. تر دې پورې چې نبی علیه السلام ته دا وفرمایل چې سړی خپل خواهشات په صحیح طریقه باندې پوره کوي دا هم چې کومه دی ثواب دی، دا هم سره ثواب دی. قانون هم دا دی چې که قانون تحت وي که نه یي خواهش او شي عبادت. لکه اوس فرض که تا خپل بچو له څه شی راوړی که نه ستا دا شوق او خواهش هم دی چې ما وله ښه کور جوړ کړې، ما وله ښه ګاډی واخیستلی، دا څه ګناه نه ده. ما وله ښه چې که نه جامې واخیستلې، ښه پیزار مې وله واخیستې، ښه خوراک مې وله وکړې، سره دی دا یو خواهش دی لیکن دا عبادت شو، بغاوت دپاره نه. دا څه دا عبادت شو. خو لیکن که ته د الله د قانون نه علاوه هټ کر چې کومه دی نو یو روپۍ چې کومه دی یو اتانیزم خرچه کوي ستا دپاره دا وبال دی، دا بیا سره تبعی ده. د دې وجې نه مؤمن به زندګي تېروي نو هغه به څنګه تېروي؟ هغه په یو دایره کې تېروي، دایرې نه به بهر ته نه وځي. کله چې دایرې نه بهر ته وته دی باغي شو، دی په خپل ژوند باندې بیا ستومانه وي، په دې خپل ژوند به څه وي دا پریشان وي. نبی علیه السلام فرمایي حدیث دی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه مسند احمد ترمذي ابن ماجه نقل کړی. د دې دنیا متعلق نبی علیه السلام فرمایي انما الدنیا لاربعه نفر. د دنیا سره متعلق خلک چې دي دا څلور قسم دي. ایماندار مسلمانان به یاد کړو عام طور، یعنی مسلمانانو تعلق چې دنیا سره راځي نو څلور قسمه تعلقات دي، څلور قسمه خلک په دنیا کې دي. یو قسم خلک هغه دی
عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأبذل المنازل. یو هغه انسان دی چې هغه ته الله تعالی ډېره ښه دنیا ورکړې ده، ښه حلاله دنیا یې ډېر شی ورکړې ده، خو لیکن الله تعالی د دې دنیا متعلق علم هم ورکړی دی چې دا حرام دی، دا حلال دی، دا شته دی، دا نشته، دا کول دی، دا نه کول دی، دا کوه، دا مه کوه، دا خرڅوه که دا مه کوه. دا علم الله ورکړی دی. لکه مالداران سلیمان علیه السلام، داود علیه السلام، ذوالقرنین علیه السلام، د هغې نه علاوه په صحابو کې غټ غټ خلک، عثمان ابن عفان رضی الله عنه، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه، مالدارترین خلک وو. زبیر ابن عوام اول کې غریب وروستو مالدار انسان و. مال څه غلط شی نه دی. د زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه په ثلث کې ښځو ته یوې ښځې ته څه دپاره 3 کروڑه روپۍ درهمه میلاو شوي، دومره غټ مال و، حرام نه و، حلال مال و. دا غلطه خبره دی. سړی وایي چا سره مال دی ډېر دی حرام دی، چا سره په جب کې 1 روپۍ به حراموي او د چا سره به 1 روپۍ به حلالي. بعضې خلک وایي یاره ډېر مال حلال کېدی نه شي. دا غلط سوچ دی، دا سوچ غلط دی. ډېر مال هم حلال او ډېر مال حرام او لږ مال هم حلال او لږ مال هم حرام. 1 روپۍ په جب کې ده حرامه ده، 1 روپۍ په جب کې ده حلاله ده. د 40 روپو مالک دی او حلال خور دی، د 40 روپو مالک دی او حرام خور دی. دا مثالونه دي. د عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ مالداري تاسو ته پته ده څومره مالدار و؟ دومره مالدار و ته به اوس ویله که دا بعضې خلک که نه یو اعتراض کوي که نه، دا منکرین حدیث په یاد کړم زه خصوصي، غامیدي او مامیدي او کوثري دلي، دوی په خپله یو شی نه مني که نه، نو هغه دپاره چې دی نو زر وایي چې لکه دا کار دی کوي، نو دې ته څه ضرورت دی؟ د هغې مثال ته اوس ګورئ. هر کال دا خبره کوي چې په دنیا کې څه دپاره 2 کروڑه څاروي چې کومه دی د حلالېږي، مسلمانان یې حلالوي، نو دا 2 کروڑه او څه دپاره 2 کروڑه څاروي حلالول دې ته څه ضرورت دی؟ دا څه دپاره 2 کروڑه روپۍ چې کومه دی، دا 2 کروڑه څاروي چې دي، نو چې تخمینه پې ولګوي، تخمینه لکه څه خو ډېر ګران دي، څه ډېر ارزان دي، نو دا تقریبا په 1 لاک باندې مناسبت سره جوړ کا او ستن نسبت سره 1 لاک چې شي، د دې نه څومره روپۍ جوړې شوې؟ د دې نه څه دپاره 2 اربه 3 اربه روپۍ جوړې شوې. دا 2-3 ارب روپۍ چې کومه دی غریبانان له ولې نه ورکوي؟ یو اعتراض بیا راشي، بل اعتراض وکړي یاره داس پلانکې عمرو له زور ورکړی دی، عمرې دي، دا په دې عمره باندې دومره پیسې لګوي، نو دا خیراتي ولې نه ورکوي؟ تاسو ته پته ده چې 2 قسمه خلک دا خبره کوي. دا یو خبره خو 100% غلطه ده، دا خو د زرګاو پیغمبرانو سنت دی، د ابراهیم علیه السلام نه شروع شوی دی، بلکې ابراهیم علیه السلام نه بلکې دا د حابیل نه شروع شوی دی. د حابیل نه په حقیقت کې دغه ګډ خو حابیل حلال کړو، هغه پیش کړو الله ته قرباني کړې ده که نه، نو دا خو د حابیل نه شروع شوی دی، د آدم علیه السلام د زمانې نه شروع شوی دی، لیکن د قربانۍ په شکل کې ښکاره شوی د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې دی، د دوی په ځای باندې ذبح کړی دی. هم هغه ګډه یې ذبح کړی دی چې کوم حابیل چې کومه دی قربانۍ ته پیش کړو، بله خو نه واخیستی په دنیا کې. نو دا خو د هغه ځګینې سلسله ده چې ته دا اعتراض کې دا خو تا د زرګاو پیغمبرانو څه وکړو، د سنت خلاف ورزي وکړو او سنت باندې عمل کول دنیا چې کوم بربادول نه دي. یو خبره. دویم دا خبر هغه سړی کوي چې هغه په خپله د دې سنت قایل دی. کم خلک د دې سنت قایل دی او سړی دا قرباني هم کوي، د قرباني مطابق دومره پیسې چې کومه دی هم ورکوي، موږ ته معلوم دي ډېر شی دي. بل هغه خلک دی په دې کلي کې هم شته، داسې نه چې ټول غر خلک دی، داسې خلک پکې شته چې څومره قرباني کوي ځان له دومره د قربانۍ پیسې چې کومه دی خیراتي ورکوي، چې عمره کوي د هغې عمرې مطابق پیسې خیراتي ورکوي. نو څه مطلب چې عمره پرېښودل پکار دي، زه به پرېږدم ده به یې پرېږدي، سنت پاتې شو. رواج او رسم د ښځو یا وغیره دغه نه دی پکار چې عمره وکړي بیا ترې رواج جوړ کړي، رسم جوړ کړي، داسې وایه. لیکن ته چې دا خبره کوې ستا مقصد دا نه دی چې خیراتي پیسې دې ورکړي، ستا مقصد سنت ختمول دي. څه دي؟ سنت ختمول. نو دا به نه کې، دا خبرې غلطې دي، دا به هم کې، دغه ثواب به هم کې. کم خلک چې عمره کوي که نه خیراتي پیسې هم ورکوي، کم خلک چې قرباني کوي نو خیراتي پیسې هم ورکوي، کم خلک چې زکات ورکوي هغه صدقات هم ورکوي، کم خلک چې دغه نه کوي نو دغه صدقې هم ورسره نه کوي. نو یو هغه انسان دی چې هغه الله رزق حلال ورکړی ډېر شي او دی بیا په دې باندې پوهه دی، الله وله د ګټلو د خرج کولو علم هم ورکړی دی، اهم په اهم د هغې علم هم ورکړی دی.
دې څه وکړي د دغې مال خرچ کولو کې د الله نه یېرېږي په ویتقي فیه ربه دا خپل رب نه یېرېږي یاره داسې ګټل نه دي په کار تپوس کوي یاره جي دا کار زه وکړم که ونه کړم دا ګټه زه وکړم که ونه کړم ګوره یو خو د انسانانو اعتراضات یاد ساتئ د انسان اعتراض فالتو دی ټوله دنیا یو سړی د سیند په دې غاړه باندې ولاړو یو ځل د یو کس په باره کې ویل د ده مال ټول حرام دی د ده مال ټول حرام دی او په دغه ورځ باندې 45,000 روپۍ چې کوم په رشوت کې اخیستې وې ها ما ته پته وه چې په دغه ورځ باندې 45,000 روپۍ د په رشوت کې اخیستې دي او د بل سړي په باره کې وایي د مال ټول حرام دی ټیک ته د هغه په مال کې به حرامي خو هغه غریب به منډه والي محنت پرې کړی ځان به ستړی کړی که نه کیدای شي الله ولې دومره غټه سزا ورنه کړي لیکن تا خو نه محنت کړی او نه دي ځان ستړی کړی او سیب دي چې کومه دی نو ښه پکي ته ناست یو چې ډوډۍ دې مو خوړه او رشوت دې واخیستو ها نن زموږ دا تصور جوړ شوی دی چې که فرض که د چا سره ډېر ښه غوندې حیثیت وي نو که نه موږ دا مړه څه حرامخور دی دا سوچ غلط دی اول خو دا ستا انفرادي خبره ده دا کول تاله نه دي پکار که خامخا پاک یو طریقه د غلطۍ وي تاله دا پکار دی چې ته لاړ شې هغه ته ووایې چې روره ته زما ورور یې مسلمان یې زه په تا خفه کېږم دا ستا د مال د ګټلو د طریقه ما ته لږ غلطه ښکاري ته بې مالک پویه که که واقعي ته په غلطه باندې ګټې نو دا کار ټیک نه دی په حلاله ولې نه ګټې الله یې په حلاله درکوي چې په حرام یې درکوي که نه په حلال یې درکوي طریقه دا را داسې نه ده چې ته په دې محفل کې کښېنې پلانکې حرام خور دی پلانکې حرام خور دی او په خپله یې غټ حرام خور غټ حرام خور ته او بل ته چې کومه دی حرام خور وی نه دا خبره غلطه را که د چا انفرادي خبره یې که نه دا به انفرادي وي اوس مونږ چې اجتماعي خبره کوو دا خو اجتماعي خبره ځان له شی دی دا لالا کاکا ماما نه دی ما ته پته هم نشته رهورې دا خبره یاد ساتئ ما ته دا پته نه وي بعضې خلکو په ذهن کې دا راځي چې څوک خبره کوي دا ما ته کوي دا تا ته کوي ټیک ته بیا ته یې خو دا کوونکی غریب ته تا پته نشته دی چې تا یې ویونکی نه وینا نه ده وینا ته پته شته چې ته یې خو ویونکي ته پته نشته چې ته یې نو چې دی اوس وایي زه یار دا خو ما ته کوي خو جو په تا کې ده که نه لرې که د ځان نه په تا کې شته که نه لرې که خو داسې مه وایه چې یاره دا خبره د پلانکي ما ته وکړه نه دا یو خبره ده بعضې داسې غلطیانې قومي غلطیانې دینی غلطیانې عوامي غلطیانې د ماحول غلطیانې ماحول برباد کوي د چا کور بربادوي دین بربادوي معاشره بربادوي اسلام بربادوي اب وې او په ډاګه وې نوم به مخلې دا په نوم اخیستلو کې ګناه نشي که زه فرض که یو منکر حدیث نوم اخلم دا به زه اخلم دا فرض دي په ما باندې د یو قادیاني د قادیانیت لپاره کار کوي دا به زه فرض دي په ما باندې زه به نوم اخلم د دین د بدعت لپاره کار کوي د دغې بدعتي مولا نوم به زه اخلم دا په ما فرض دي یو د انسان انفرادي عمل دی انفرادي ګناه ده هغه انفرادي ګناه به ته نه وي نه به نوم اخلې هغه به اجتماعي طور باندې وي هله به ورشي ورته وایي چې وروره تا کې دا عیب دی در ځان نه وباسه دا مسله ځان نه وباسه یا ما مطمئن یو انسان دغه دی هغه ته پته ده چې دا مال حلال دی مال الله را کړی دی او زه به دې خرچ کولو پوهېږم په یتقي فیه ربه دا خپل رب نه سخت تېرېږي په دې او بیا چې د چا حق دی ویصلو فیه رحمه صله رحمي پې پالي رور ته ګوري تره ته ګوري ماما ته ګوري خورۍ ته ګوري وراره ته ګوري خور ته ګوري خورزې ته ګوري رشته دار ته ګوري ګاونډي ته ګوري یاره ولداره دا حق دی دله ورکول پکار دي ویعلم لله فی حقا فهذا فی افضل المنازل او زکات هم پیژني د الله حق هم پیژني دا انسان دا په دنیا کې ډېر عظیم انسان دی او په آخرت کې د ډېره اوچته مرتبه ده افضل المراتب چې نبی علیه السلام ته افضل المراتب وایي نو څومره لویه مرتبه وي دویم نمبر هغه انسان دی دنیا سره تعلق دی وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا یو سړی دی هغه په خرچ کولو ښه پوهېږي د حرامو د حلالو په تمیز ډېر ښه پوهېږي خو مال ورسره نشته دی الله نه دی ورکړی خپل کار دی د الله کار دی خپل نو ورکوي جوړ دي که نه ورکوي نه ورکوي خپل کار دی خو لیکن په صادق النیت نیت ډېر خالص دی نه د چا سره کینه کوي نه چا سره بغض کوي نه د مالدارانو سره کینه کوي نه بغض کوي او نه په زړه کې دا شته چې الله مال الله کې که نه زه به ستا سره بیا وګورم دا کور در ما ونه اخېستو نو ته به یې ګورې که مال الله مال لکو که نه دې کلي نه به دې شړوه الله مال لکو نو زه به چا باندې تاولم زه به دا کوم زه به دا کوم نه نیت خراب نه نیت بالکل خالص دی او د هغې سره نیت دام دی چې الله مال راکو نو زه په صحیح طریقه ستا په شاندې خرچ کوم نو چې دا خبره وکړي چې لو ان لي مالا لعملت بما عمل فلان فهو بنیته
فاجرهما سواء. الله تعالی دومره رحم په ده باندې کوي چې دله به د دغې اولني شخص په شان دي اجر به برابر شي، خو مرتبه نه. دا یاد ساتي، دې ځای کې ورته اجر ووایو. فاجرهما سواء، بدل ثواب خو اجر د دوی یو شان دی، خو د هغه مرتبه ورته نه اوچتوي. د چا د اولني هغه افضل المنازل دی، او دی به دویم نمبر کې. دریم وعبد رزقه الله مالا، الله ولا مال ورکړی دی، هو لم يرزقه علما، خوف الهي پکې نشته دی، علم د جایز او ناجایز ورسره نشته دی، د کرو د کوټه نشته دی، د خرج کولو نشته دی. فهو يتخبط في ماله بغیر علم لا يتقي في ربه ولا يصل في رحمه. دی په د خپل مال کې داسې ګډ وډ خلط ملت دی، د حرامو د حلالو تمیز پکې نشته دی، بس ګټي 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 راجمع کول د مقصد دی او دنیا ته معبود وي. دا انسان برباد انسان دی. د په دنیا کې دریم نمبر تعلق دی، او دا په هغه خلقو دی، دی په غرقو خلقو کې دی. الله یې موږ وساتي. بل انسان دی ولا يعلم في الله حقا فهذا باخبث المنازل. اخبث المنازل په کوم ځای کې وي؟ اخبث المنازل خو په جهنم کې وي. نو دا جهنمي دی، الله یې موږ وساتي. نو که عقیده د مسلمانۍ وي که نه، نو بیا به جهنم ته ځي، بیا به راوځي. او که عقیده د کفر وي، نو بیا خو پکې همیشه وي. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، یو سړی دی هغه داسې شی چې هغه سره نه مال شته، خو نه ورسره علم شته. یعنې معنا نه د ګټلو علم ورسره شته، چېرې ګټل به څنګه کېږي، نه د خرج کولو علم ورسره شته، خو پوهېږي داسې نه. خو هغه یو سړي ته ګوري، یاره دا سړی ښه سړی ښکاري، معلومیږي دا مال سره دا حلال مال دی، او یاره دا معلومیږي دی ښه خرج کوي. دا بل سړی یاره دا حرام خور ښکاري، خو د ده مال هم حرام دی او خرج کول هم غلط دي. بس دومره پېژني، نور پس نه پوهېږي، نه دنیا په ګټه پوهېږي، نه ورسره دنیا شته دی، او نه په دې پوهېږي چې یاره څنګه به خرج کوم. خو هغه ښه سړي ته چې وګوري، د وایي چې هلکه دا ښه سړی دی، ځکه خلک یې صفت کوي دا ښه سړی دی. نو یاره یا الله ماله داسې مال راکړې، او د ده په شانتي چې کوم د خرج کولو طریقه راکړي، الله تعالی به دله د هغه په شانتي بدل او اجر ورکوي. او فرض که دې وګوري بل یو خبیث ته، چې هلکه دا مال هم خبیث دی او ګندر دی، دته د ګټلو چلم نه ورځي، چې یاره پوډر به څنګه خرڅوم، سپنګداري به څنګه کوم، رشوت به څنګه اخلم، سود به څنګه اخلم، په دې هم نه پوهېږي. دا چل ول هم نه ورځي، او نه د خرج کولو په چل باندې پوهېږي. او چې هغه ته وګوري ونه چې دا څومره لوپر دی، او چې داسې مال الله راکړي نو ډېر به ښه وي، او چې د په شانتي به دغه شراب چیسکي، دا چې څومره حرامیتوبونه کوي، دا خلک یې به دې کې یادې ورپسې دي. نو دغه شانتي نیت چې کومه دی، نو څه دی د ده دی، دغه شانتي بدل الله ورکوي. نو په حدیث کې دغه راځي چې فلعملت فيه بما عمل فلان فهو بنیة فوزرهما سواء. دی په اجر کې د هغه یو په شانتي برابر دی، او دی په دې وزر او بوج کې په ګناه کې دی بل په شانتي برابر دی. لہذا څلور قسمه خلک دي. اول قسم که فرض کا جوړېدل یو هغه چې چا سره مال یي هغه دی. دا دویم نمبر چې کوم دی، دې نه خو ځان ساتل پکار دی. او دا دریم نمبر ښه صفت دی چې یو سړی د چا په شانتي چې کوم دی ښه مال ښه حلال رزق وګوري، او د هغې د خرچې ته وګوري، دی چې کاش داسې زما سره وي. نور دا یاد ساتئ، بار بار دا خبره دنیا لپاره منډه وهئ، دنیا ګټئ، دنیا نه بغیر کار نه کېږي. د حلال رزق حکم قرآن او حدیث کړی دی، د حلال رزق حکم الله او رسول کړی دی. حلال رزق لپاره به منډه وهئ، خو عبادت په نه ختمئ. د حرامو د حلالو تمیز به کوې، معبود به ورته نه وي. نور دا خبره 100% غلطه ده چې مال ګټل چې کوم دی د شریعت خلاف دي. نه، ښه جامې ښه پیزار شریعت خلاف دي، دا خلاف وی. نو بیا نبي علیه السلام چې کوم دی ښې جامې ولې اغوستلې، چې صحابه راغله او هغوی ولې کتلې، یو ورته ګوري یا رسول الله دومره مزدار دي، دومره پستي دي، او ورته ویله د ساعت رومیانونه د جنت هغه د دې نه هم زیات مزدار دي، خو ښې جامې اغوستې وې. عثمان ابن عفان خپلې پیسې وې په 1 لاک درهم باندې یو وینځه ځان له اخیستې، نو غلط کار یې کړی، ډېر ښه کار یې کړی، خپل مال یې ورته ویل چې دا مې غریبانو له به ورکړی، غریبانو له یې ورکوله. داسې نه و چې هغه ځان نه خرج کول غریبانان، نو غریبان له خپل حق ورکولو، د هغې حقوق یې سرته رسول. امام ابو حنیفه رحم الله تاریخ بغداد نقل کوي 1000 درهم باندې یو څادر اخیستی و ځان. اوس چې اخیستی شو یو ټیک خبره ده، زموږ څه نشته دی، که زموږ سره یې قسم دی که مې وانه اخیستو، خو نشته دی، اوس پسې اخلې. وایي چې د چا سره یي که نه، هغه ځان له یو ښه شی په حلال رزق باندې اخلي، حقوق الله حقوق العباد سرته رسوي، په هغه باندې څه اعتراض دی؟ د دې وجې نه دنیا ګټل دا فرض دي، او د حرامو د حلالو تمیز به کوي. قرآن چرته هم د ښه شي منع نه ده کړي،
پیغمبر چرته د خشي د استعمال منع نه ده کړې، نه د خوراک، نه د جامو، نه د لباس، نه د کور. منع د چا کړې ده؟ د حرامو کړې ده، د ناجایز کړله، د خبیث کړله، د پردي حق کړله. چې یو سړی دی هغه پردی حق، ګنده، حرام، د دې نه ځان ساتي، د غلطو نه ځان ساتي، د هغې پابندي په شریعت کې چرته نشته دی. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده. چا حرام کړي دي؟ الله تعالی دا خبره غواړي په ناشنا انداز کې، چا حرام کړي دي؟ یعنې حرامونکی څوک دی؟ د حلال او د حرام حکم څوک الله کوي؟ نه، الله وایي چې چا حرام کړي دي، ما خو نه دي حرام کړي. ته د څنګه حرام وې؟ حرام څه دي؟ حرام دا دي چې ته د جایز او ناجایز او د حرام او د حلالو تمیز نه کوي. الله تعالی دې موږ حلال خور جوړ کړي، الله دې موږ د حرام نه وساتي، الله دې زموږ مالونه پاک کړي، او الله تعالی دې زموږ معافي وکړي. بیماران دي، څه بیماران دي، یو ورور الک بیمار دی او هغه ته دعا وکړئ پروردګار شفای کامله عاجله نصیب کړي. نور څوک بیماران دي ټول له شفا ورکړي، څوک پاتې شوي دي ټول معاف کړي. او بار یو زنانه خاوند بیمار دی، زموږ د دې کلي علاقې دې زیږي ده، نو هغې خاوند بیمار دی او چې کله سړی مجبور شي نو بیا د جومات در ته راشي که نه، نو د هغې حقوق هم پوره کول پکار دي. چا څه وس کېږي د مانځه نه بعد ورسره تعاون وکړئ، امداد ورسره وکړئ.